اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین سورۃ السجدہ الف لام میم مقطعات د حروف مقطعات ویلی شي دلیل دے پہ اعجاز د قرآن مجید سورت اسماء ماویلیو باغی کے سا تفصیل پاتے دے بصائر و ذوی تمیز امام رازی و ابن جوزی دی دے سورت نور نمونم لکلی دی سورۃ السجدہ دیکھا چھے دیکھے آیت سجدۃ و تلاوت راغلے دے آغا بلرد ویلے شوے دے دے نم سجدۃ و لقمانم دے چې د حامیم سجدې نه جدائی بیلی دا دویم نوم دی بصائر ذوی تمیز لگی د دې بل نوم دی سورۃ المضاجع سورۃ المضاجع دا دریم نوم دی تتجافى جنوبهم عن المضاجع دام بصائر ذوی تمیز امام رازی ابن جوزی دې درې وړو دا نوم لیکلی دی دغه دوه نومونه ایو خو مشهور نوم دی تواتر سره اور سجدۃ لقمان بصائر ذوی تمیز صرف لکلے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین تنزیل الکتاب نازل دل دی کتاب لا ریب فیہ شک نشتا بدکے من رب العالمین در رب د مخلوقات در طرفنا صدق د قرآن تاغ ترغیب ورکی دلتا کہ قرآن رشتنی کتاب دے قرآن مجید باندې د قریشو د یهودیانو اصلی اعتراض هغه جواب اصل اعتراض دی دا چې دا د ځان نه جوړ کړي تنزیل کتاب امام طبری تنزیل الکتاب الذي نزل على محمد صلی الله علیه وسلم نزل على محمد دا کتاب نازلول کړی شوی دی یا دا کتاب نازل کړی شوی دی کوم چې محمد صلی الله علیه وسلم راغلی دی د رب العالمین د طرفه سمرقندی وی المنزل من الله عز وجل القرآن دا څه دی تقدیم دی بده آیت الفاظ مخکې رستو دی دا قرآن مجید د الله د طرف نه راغلی دی ان هذا الكتاب تنزيل من الله عز وجل والكتاب هو التنزيل دا څه دی دا کتاب نازل کړی شوی دی د الله طرف نه او دا تنزیل دا کتاب دغه تنزیل له تنزیل نه مرادم کتاب دی قرآن مراد دی لا ریب فیه لا شک فیه شک نشته دی پدې کې شک نشته دی څنګه بګ نشته سمرقندی ولا شک فیه انه من رب العالمین شک نشته دی پدې کې چې د رب العالمین د طرف دی دې کې شک نشته دا آیت چې نازل شو سمرقندی لیکي نو قریشو انکار وکړو هغه وی چې انه من تلقاء نفسه نو پسې دا آیت بیا جواب دی ام یقولون افتراه تفسیر کې لیکي تو بری من رب العالمین من رب الثقلین الجن والانس دا رب د ثقلین او طرف نه دی چې جن او انس انسان او پیریان دي دا دغه طرف دی امام رازی دیکھے و عجیبہ نقطہ لکلی دا اغوی لا ریب فیہ من سورۃ البقرہ وغیرها غیر انہا ہونا قال من رب العالمین گورا مخی وی لا ریب فیہ حدل للمتقین ویلی دی بقرہ کے بیا لا ریب فیہ حدن ورحمتا للمحسنین سورۃ اللقمان کی ویلی دی الدے حدل للمتقین ویلی سورۃ البقرہ کے عدل تبی من رب العالمین درے وڑ آیتو نے یوزے کڑی دی دے دا تفسیر القرآن بالقرآن وی اغوی وذالک لئن من یرا کتابا عند غیره وسڑے بل سر کتاب ہوئی نہیں فاول ما تسیر النفس طالبتا تتلو ما فی الکتاب ناول زڑا کے دا خبر رہی کہ دا کتاب مطالبہ کی وی دا کتاب دا سشیر تپوس گئی چوتو ویلی شی حاذا فقہ او تفسیر دا کتاب فقہ کے دے یا تفسیر کے دے نبیاوی دا تصنیف دا چاہ دے من ہوا
دا د چا دی ولا یقال اولا هذا الکتاب تصنیف من اول دا نه وي چې دا کتاب د چا دی اول تپوس دا کی چې دا کتاب د څه دی نه هلته وي چې هدن جواب یې وکړو هدن هدایت دی دا هدایت والی کتاب دی فقه کې دی سیرت کې څه کې دی بیا وی چې ماذا هو دا څه شی دی بیا دا وی کنه اذا علم هذا جدي جواب ته ملو شي فقال ون هذا الكتاب هدى ورحمه دا څه شی دی نو ته هدایت ته او رحمت ته دلته وی چې دا کتاب د الله دی رب العالمین سره خبر ښکار کړم نه دې سره په نفس کې شوق پیدا کیږي چې دا ما متعلق لې لکه په دې کې هدایت ته او رحمت ته پکې او د الله د کتاب دی ګوره د الله کتاب دی خلق چې څومره غټ مصنف وي دومره څومره غټ محقق یا مصنف وي دغه کتاب په شوق ګوري هر چا کتاب اوس ګوري د الله کتاب دی رب العالمین امام قرطبی وی دام جائز دیں یکون لا ریب فیہ فموضع الحال دا حال واقع د کتاب نا او د رب العالمین رب العالمین الخبر او رب العالمین دا خبر وی او مکی داوی وجه هو احسنها دا صحیح تفسیر دی معنی بداوی لا ریب فیہ من رب العالمین لا شک فی انه من عند الله فليس بسحر ولا شعر ولا کهانة ولا اساطیر الاولین شک نشته په دې کتاب کې چې دا الله طرف دی شک پکې نشته دا جادو نه دی دا اشعار نه دی دیوان نه دی شعرونه پکې نشته دی کې جادو نشته دی نه د مخکنو خلکو زړې کیسې دي دروغجنې دا من رب العالمین دی ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون ام یقولون یو معنی دا آیا دی وای بل معنی دا بلکې دی وای چې دا کتاب افتراه د ځان نه دی پیغمبر جوړ کړی دی ته خو د رب العالمین د طرف دی جبریل وحی روړ الله وی چې رب العالمین د طرف دا کتاب دی خدا کمکل خلق وای چې نه دا کتاب در ځان نه جوړ کړی دی د رب العالمین د طرف نه دی جواب اورول نه دی رب العالمین د طرف دی کنه بل هو الحق بلکې دا کتاب حق دی من ربک استاد رب د طرف دی جواب وکړو خسل راغلی دی څه د پاره دکان کې کیدو په دې به کلکولیشن کو د ریاضی کتاب دی کنه کمپیوټر مو خراب شي نه دا به کولاو سبق کو دې سره لتنذر دې د پاره نه دل شوی دی چې تو يروي قومنا قوم ما آتاهم چې نه راغلی هغوی ته من نذیر څوک ګرور کوونکی من قبل کا ستانه مخکې یا نبي قرآن دې له راغلی ختم له راغلی دی جی کنه ناوی ودیږي بره پې ونیسو نه لتنذر قوم ما لتنذر قوم ما آتاهم من نذیر من قبل کا خلقو ته څه فایده لعلهم یهتدون دې دپاره چې دې هدایت عمومي په دې کتاب قرآن دې له راغلی قرآن مقصد دا دی منکرین قرآن ته زجر ورکوي چې ښه قرآن نه منې او قرآن باندې اعتراضونه کوي الله درته وایي چې ما لېږلی دی ته وایې چې نه ځان نه جوړ کړی بل هو الحق جواب هم دی او دمکیم ده پکې چې دا حق دی پته به راته ولګي خبرګاه او لتنذر قوم ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون په یو پهلو سره په امی عربو انپړه عرب باندې الله تعالی عظیم الشان احسان ته اشاره ده ام یقولون افتراه بلکې دا مشرکان وایي امام طبري چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا کتاب د ځان نه جوړ کړی دی د ځان نه جوړ کړی دی سوګوي امام طبري لیکي چې عام په معنی دا وو دی ويقولون افتراه بلکې دی او دی وایي چې دا قرآن د ځان نه جوړ کړی دی یو دا دی اختلقه من ذات نفسه سمرقندي وي کله چې یو څیز د اصلاح دپاره راپرې کې د فرا یفري وي او کله چې د هلاکت دپاره یو څیز راکټ کې لرې کې د یو بل څیز نه که نه جدای کې پرې کې جوړې کې د ځان نه افرا یفري ورته وي نه افتراه دغه نه دی جاده جوړ کړی دی مونږ پې تباه کوي مونږ پې غر کوي ورته ابن جوزی وی چې ګوره ام په معنی ده بل یقولون یعنی المشرکون افتراهم محمد علیه السلام من تلقاء نفسه بلکې دی وایي یعنی دا مشرکان وایي چې دی محمد صلی الله علیه وسلم دا قرآن د خپل خواهش نه د خپل ځان نه جوړ کړی دی صحیح تفسیر زما په نظر د امام قرطبي هغه کړی دی هغه آسان هم دی بل
ډیر ما قبل سره مربوط ته هغه وی هذه ام المنقطعه دا ام منقطعه ده التي تقدر ببل والف الاستفهام هغه چې د بل او د الف الاستفهام معنی کی اے بل ايقولون لا معنی ده بلکې آیا دی هوای دا د دې فایده سره دا ام درولو عربي کلام کې دا اول عرب داسې وایي وهي تدل على خروج من حديث الى حديث هغه د یو خبرې نه بل خبرې ته وتلی سړی یو خبره ختمه کې بل شروع کوي کنه ناغه دا وی بیا الله مخکې د قرآن نزول ثابت کې چې الله را لېږلی دی او په کې شک نشته دی نو اوس بله خبره ورپسې کې هم یقولون افتراه ای افتعله واختلقه دی خو دا خبره کوي بګې ته وایې چې رب العالمین را لېږلی زه دا وایم نو دی وایي چې دا خو ګوره د ځان نه جوړ کړی دی د ځان نه جوړ کړی دی امام راضي وی اتعترفون به ام تقولون هو مفترا ثم اجاب وبين ان الحق انه حق من ربي ثم بين فائده التنزيل وهو الانذار اول خودي جواب کو جوړا دی دا خبر کی تور کې لګی چې د اذان جوړ کړل دي جواب داو کو چې ان الحق انه حق من ربي حق خبر ادا چې قران په حق د استاد رب د طرف دی بیا د قران فائدې ذکر کړه چې غي انذار دی اگر رستو ذکر کی لتنذر کې انذار د قران د نزول فائدہ ندی انکار کی لکونه من رب العالمین من بیزاوی وی دی وی چې ځان نه جوړ کړی د رب العالمین د طرفه نه دی ام یقولون افتراه دې څه مطلب امام بیزاوی وی دی انکار کوي چې دا قرآن د رب العالمین د طرفه نه دی بلکې د ځان نه جوړ کړی دی نه د ځان نه جوړ کړی بل هو الحق من ربکم الله د دې تکذیب کی توبه وی الله په دې تنقید کی خبره دا نه ده کم چې ته ګمان کوي خلکو تاسو دا چې چوي چې د پیغمبر د ځان جوړ کړی دی نه بلکې دا رښتینی کتاب دی رښتینی دی په حق د استاد رب د طرف نه محمد صلی الله علیه وسلم تا ته را لېږلی دی توبه وی یعنی قرآن هو نه مراد قرآن دی دا قرآن دا د الله طرفه دی دی وی دا باطل دی نه باطل نه دا قرآن په حق دی د دې دغه دعوی د افترات الله تنقید کو چې دی وی دا الله دا پیغمبر دا قرآن د دانه جوړ کړی دی نه کذبهم فی دعوى الافتراء الله په تنقید کو دا څه مړه مقصد د قرآن سره امام بیضاوی امام رازی وی لتنذر قوما لتنذر د پر اج تیار ورکه قوم ته ير ورکه د سنا ورکه امام تو بری قوما باس الله وستته و قوم د الله د عذاب نو یره دغه د روب نه ویره دغه د دبدبه نه ویره چې پدی بدی د کفر د وجه الله عذاب راولي دا معنی تفسیر تو بری کړي انذار دا مطلب دی دغه قوم ویره کم قوم ویره امام سمرقندی وی کفار د قریش ویره قرطبی وی قال قتاده یعنی قریش ویره کانوا متن امیتن دا دلوان پړالم یاتهم نذیر من قبل محمد صلی الله علیه وسلم دا ته ډلوا چې د محمد صلی الله علیه وسلم نه مخکې اس نبی نور راغلم تنذر کې بیا ترکیب کی متعلق بما قبلها دا مخکې سره متعلق دی بده به وقف نشي کولې من ربک او دا سم صحیح دی چې دا متعلق وي دا محذوب سره محذوب بدای انزله لتنذر قوما نازل کړی دی الله دا کتاب دې د پاره چې ته او یاره بدی کتاب باندې قوم چاغی ته نذیر نه راغلستانه مخکې دو ترکیب دي یا مخکې سره متعلق دی یا یو محذوب سره متعلق دی الله نازل کړی دی دې د پاره لتنذر قوما انزله ته مخکې وروخ کا انزله لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك ما اتاهم جنذر اغلی اغیلا اغ قوم لا من نذير یو ور کون کې من قبلك استانه مخکې د قوم لا کم قوم لا تو بری کم قوم د چې الله ترې لګلې محمد صلی الله علیه وسلم استعرب ته لګلې اغستا دا قام قریش دي تا اغي دا اغي په کفر باندې ویره د الله د عذاب نه ویره سمرقندی ویغی ته نبی نه دراغلی ستا په زمانه کې وته نه دراغلی لکه ستا نه وي مخکې خو راغلی دي سمرقندی وی ولكن اتاهم من قبل لأن الانبياء المتقدمين عليهم السلام ما كانوا الى جميع الناس ټول خلکو ته الله مخکې نبی نه لګه بزان الله به قوم ته لګوي بل معنی ویدام دا چې غیستا نمخ کې څوک نذیر نه دی لیدلې
یره ورکوونکي. ابن جوزی وی یعنی العرب الذين ادركوا رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یاتهم نذیر من قبل محمد علیه السلام. هغه عرب چې نبی سلام زمانه مونته ناغې د نمخ کې بل نبی زمانه نو مونته دومره اوږدو عمرونو والا پکې څوک نو هغې د یو نبی زمانه نو مونته. ابن جوزی وی. امام قرطبی وی جو ګوره نذیر وهو المعلم المخوف، نذیر تعلیم ورکوونکی او یره ورکوونکی ته وی وهو المعلم، معلم دی استاذ دی، المخوف دی. نو څوک وی چې ګوره د زمانه کومه زمانه وه هغه وی اهل الفترة بین عیسی و محمد علیهم السلام. قاله ابن عباس مقاتل، هغه زمانه چې په منځ د عیسی او د محمد صلی الله علیه وسلم کې وام هغه اهل الفترة، فطرت نه دی فطرت دی، فی تی ری تی وړې دوه ټکو والا تی ګانې دي فطرت. كانت الحجة ثابتة لله عز وجل عليهم بإنذار من تقدم من الرسل وإن لم يروا رسولا. امام رازی اما المنقول فهو ان قریشا كانت امة أمية. خبره منقول دا تاریخ کې چې قریشان پړه خلکو هغه ته هیڅ نظیر نه راغلی نبی سلام نه وهو بعید، دا خبره ډېره لري ده. دغه فإنهم كانوا من اولاد ابراهیم، دا اولاد د ابراهیم علیه السلام نو او ټول انبیا د بنی اسرائیل نو د دې ترونو زامنو کې راغلیو. نو څنګه دا خبره وي صحیح ده چې دې ته هیڅ نبی نه راغلی د آدم علیه السلام نه تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې دا بلا دین او بلا شراب راتو دې بلې خبرې غړې درې. قرآن دا ویل نه غواړي دی وی چې بعد خلک دا معنی کوي، دا معنی صحیح نه ده چې هیڅ نبی نه راغی. نه، د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام نه پس په دغه قام کې هیڅ نبی نه راغلی، یا د عیسی علیه السلام نه وای تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې. خو هغه هم بنی اسرائیل ته خاص وکنه پر رسولا الی بنی اسرائیل، نه اسماعیل علیه السلام نه رستو وي. امام رازی وی ای بعد الضلال الذي كان بعد الهدایت لم یاتهم نذیر. اغدا وی د هدایت نه پس کومه گمراهی بده خلکو بدراله پدې قریش باندې پدې کفارو باندې ندی ته څوک نذیر نه راغله، ستا غونته یې ورکون کې نه راغله. ځکه الله وی هیڅ قوم په کفر نه جمع کی، کلم چې په کې کفر شروع شنه الله نبی رولیږي هغه دینو ته تازه کی بیزاوی وی نبیو ته نه راغله. ځکه چې دا اهل الفترت دي، د دو انبیاء په منځ کې چې ډېره زمانه اوږده تېره شي ته اهل الفترت وي. نو ته دا قوم ویرې هغې له تنبیه ورکې ولې لعلهم یهتدون، دې دپاره چې هغې هدایت عمومي. او قرآن دې له راغلی دی چې د خلک په دې ویښ کې هغې په هدایت عمومي هدن للمتقین دی که نه. طبري ویل یتبینوا سبیل الحق، دې دپاره چې هغې د لار د ښکاره شي فیعرفوه ویؤمنوا به، دی باغلارو پیجنی پاغه باندې بدی ایمان وروړي، حق به پیجنی، قرآن به پیجنی، هدایت بدی عمومي سمرقندی به د گمراهی نه بخلاشي. و اصل الانذار هو الاسلام. سمرقندی به انذار څه شی دی؟ اسلام نه، اسلام پیغام تو رسوا ای خبر کړه اسلام نه سره استوي چې د دشمن نه یې را ورکا یا رسم مطلب خبر وکړي دشمن را روان دی دا ته ویل لکه دا غره خوشې دی نه وسه ځان به سټ کوي کنه گاډي را روان دی لکه غاړه دشم خوګ بشه نه ځان بچ کی کنه نو ته خبر کاغه سمرقندی وی ښا انذار ډیر زبان چې ګلوبل اون ته ټکی ډیر هم جهت لفظ دی هدایت عمومی آغی دی رپا چه هدایت عمومی استا پا تنبیح باندے استا پا انذار باندے امام بیزاوی وی چه طول تنبیح ورکتے ہوئے نغی با هدایت عمومی اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع فلا تذكرون اللہ الذي یواد اللہ غزات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمان نوم زکا وما بینهما هغه سوچ دی په منځ کې دی فی 6 ایام په اندازه د شپږ ورځو کې ثم استوى بیا برابر شوی دی علی العرش په عرش باندې مالکم نشته دی ستاسو دپاره من دونه سوا د هغه نه من ولی نه څوک بچ کوونکی ولا شفیع او نه سفارشي افلا تتذکرون تاسو نصیحت وای نه قبل آیت نه بعد خلک معنا وای چې الله د عرش د پاسه ناست دی دا مطلب نه دی استوا ناست دی نه وای
امام رازی لیکي لما ذکر الرسالۃ بین ما علی الرسول من الدعاء الى التوحید و اقامت الدلیل. کله چې رسالت ذکر شو چې نبی سلام هغه دعوت به ورکی، انذار به ورکی، نا دعوت پر څه شي ورکی؟ د توحید به ورکی، پاغه به دلیل پیش کړي. د آیت کې په دې وجه باندې توحید بیان نه الله د خپل ځان تعارف کوي دیتا. امام قرطبی عرفهم د خپل قدرت، کمال قدرت تعارف ته کې د په چې داخله قرآن تغو کې دي. په دې کې سوچو کې خپل ځان صفات بیان الله، په دې کې صفات بیانی، اسماء افعال بیانی، خپل کارونه د خدای تو ذکر کې. امام سمرقندی وی دا انذار خاص موضوع سره هغه د آیت کې ده. انذار ورکې د څه شي انذار ورکې د څه نه خبر کې، توحید نه خبر کا. الله الذي خلق السماوات چې دا کائنات ګوره سره اتفاقی حادثه په تور ظهور کې نه دی راغلی چې بس یو کار ته روان شو دا غینه دا شی جوړ شو. دا سوي سره دا باقاعده یو نظام لاندې الله جوړ کړی دی، یو خاص پلانینګ و دا. استواء علی العرش کې د اشاره ده چې د ځمکې او اسمان تنظیم براه راست الله په خپل چلی. مالکم من دونه من ولی ولا شفیع کی اشاره ده چې براه راست تنظیم لازمی نتیجه سره ډایرک باغه ستا ګورسوک دغه نه خلاصول نشي. ستا څوک شفیع نشته سفارش ته لوګي څوک امدادي نشته چې امداد د ضرور کې دا نظام هغه چلی ډایرک هغه چلی. بل چاته نه دی والا کړي، بل چاته کار نه سپارل چې تلل شي واغه سپارښتنه چاته کړي هغه د سپارښت کې چې گورنر راغلی ما وزیر اعظم د سپارښت کوم دا گورنران دي نشته تلته چې ورګه پر اخته گورنر دی دا بابا فقیر دا گورنران دي. دا خبره مکو کفر کې او ما بچي کافر سره د شفاعت سو امید ساتي. د انذار تفصیل کې په دې آیت کې توحید باندې دلیل عقلی پیش کړي. الله الذي الله غزات یو د الله د ذات بل داسې نشته دی. امام طبری وی هغه معبود چې غل سره عبادت خاص دی، عبادت غل خای خلقو نغا الله د خلق چې پیدایش کړی دی، پیدایش کړی دی، پیدا کړی دی، ایجاد کړی دی. خلقا ابدع نوی ایجاد کړی دی، ناشنا اسم نو اس شیم نو الله بغشت کړل. ابدع و اوجد بعد العدم و بعد ان لم تكن شيئا. ايش سيزم نو سخاخت ابلاغونه نو چې الله پاک راغسته و اسمان ته جوړ کړل. دا څه شی نو خلقه په معنا د ایجاد دی. سی پیدا کړی دي څنګه اسماوات والارض ازمک اسمانونه را پیدا کړی دي اډوونه چې ته اس سیز نو بس را پیدا کړل راوستل جوړ کړل. دا بس داغه خلق السماوات والارض ازمک اسمانونه پیدا کړی دي، اسمانونه پیدا کړل مکه ما بینو ما غسو چې دی په مینس کې دي دیم پیدا کړی دي. وریا د هواګانې پیدا کړی دي، هی کې आवाज پیدا کړی بل چا هغه سره بده کې امداد نه کړي. امام رازی وی الله هو الذي خلق السماوات والارض ولم يخلقهما الا واحد فلا اله الا واحد. امام رازی فی 6 ایام پاندا د شپږو ورځو کې پاندازه د شپږو ورځو کې. دا مونږ په دې وجه وایو. امام دیګي سمرقندی ولو شاء خلقها فی ساعة واحدة لفعل. کغه غوښتې نه په یو ساعت کې مې پیدا کړی، لیکن سټپ بای سټپ یو کار کول تأنی دا وی ډیره پاره ده. نشپږ ورځو کې پیدا کړی دي، د خلکو د تعلیم ورکی د شپږ ورځې یو سره بل کنه ومنه تشوا سمرقندی و یقال لازم ویلی شي کمزور قول له. امام رازی وی چې ګوره مونږ خدا خبره کړې ده چې فی اشاره ده په دې شپږو ورځو کې څه ده شپږو حالات ہوتا فی نظر الناظرین په نظر د ناظرین وګي. ځکه چې ځمکه آسمان نو کنه شپه رقم نه راځي، روز د کم نه راځي. هغه استاد د موږ د پوهې لپاره ما بینما سراج د اشیاء ولکل واحد منها ذات وصفه فنظرا الى خلقه ذات السماوات هات ونظرا الى خلقه صفاتها اخرى. دا یو نظر یو لمحه کې پیدا کړی، لمحه کې موږ به ورلو سلام نه چې بګوان دغه ته نظر وکړو هیرې ته دا غینه لوخړو خطا غینه اسمان جوړ شو. هندوانو کتابونو کې ما خو نه دي لسته هو سلام نو درسونه کې ورېدل. اسمان ته که حالت ته نظر وکړو دغه مخلوق ته آسمان جوړ شو دغه سیستا
زمکه ذات ته وکړه دغه صفات ته دغه سيزونه 6 اشیاء علی 6 احوال دغه شان شپږ سيزونه نه په شپږو حالاتو کې بهر کیف بيغني فقبل السماوات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل ما يقول نه زمانه مراد ده دی نه وي ورځ بعینه نه ده مرادو چې ته شپږ ورځې نور برابر وته نور بډو بيدو هغه لګیاو یو اسمان جوړو بلې جوړو دا نه ده مراد ثم استوى على العرش بیا برابر شاغه پارش باندې امام تو بری وی ثم استوى على عرشه في اليوم السابع بعد خلق السماوات والارض ما بينهما بیا و مرز باندې وی تو بری وی ښا تفسیر کړي و مرز باندې هغه برابر شد عرش نه پورته ده ښا پس د جسمه کا اسمان نو هغه سجده په منځ کې چې هغه پیدا کړل امام سمرقندی آیت کې تقدیم دی خلق العرش قبل السماوات عرش هغه پیدا کړی د مخکې د اسمانونو علا فوق العرش استوى علا پورته دی عرش ته پاسه نه پورته پاسه پیناس نه دی من غیر ان یوسف بالاستقرار على العرش عرش باندې هغه استقرار نه دی مونږ ډډه نه وای ناس نه دی امام رازی قرطبی چې ګوره موږ تفسیری بحث په دې باندې خپل کتاب کې کړی دی الاسنا فی شرح اسماء الله الحسنى ثم په دې آیت کې ثم استوى دا نه ترتیب د پاره نه دی دا په معنا دا وو دا چې دینه پسې دا کار کو نه بیا دا کار کو نه بیا ستل شي نمبر او خو دا څه به مړه دا څه نه دی ثم استوى على العرش دا په معنا دا او دغه په نسبت دی په معنا و انما هي بمعنى الواو دا وو په معنا دی امام رازی دلته کې تفصیل کوي هغه ګوره دوه قسمه تفسیر خلق کوي هغه دې کې تعرض نه کوي چې مراد د دینه سره استوا عرش باندې څنګه ده دویم دا چې په دې کې تعرض کوي ګوته په دې کې وي بیا په دوه قسمه تفسیر کوي سب په دې کې بدعتيان دي زته د خلاصه مړ وګت بحث ته سوق چې بیا کتل وړ دلته کې امام رازی لیکلي تفسیرا دوه مخه دي ما دلته نوٹ کړل دي نه په دې کې سم مبتدعين دي او مبتدعينو کې دا غني دي لیکلي زته د خپل استادانو اقوال لما تیاد دي دا غینه ته ما پې کې بیا مبتدعين په بلا قسم دي سوق الله پاش باندې ناشته نیم هغه د غټه دي نیم داسې دي سوق پړلته والده سوق سوي چې ارسه دغه نه کنټرول کړی دي دغه کې واګي دغه د کار هغه ته سپارل دي دا ټول غړي وډي دي مونږ آسان تفسیر کو الاستواء استوا معلوم ده ناسته انتظام سنبالول و کیفیت مجهول کیفیت داغه مجهول دی کیفیت معلوم نه دی څنګه موږ ته پته نشته کیفیت داغه مجهول دی والسؤال عنها بدعتون دی کې کوت ګرید کول دا بدعت ته ګره دا څونه کې چې څنګه لګا دې کې لګیا شي بیا بورډ خلک جوړ کی او هغه باندې نخي دایره راکاږي ودا ایو اسمانه دا بل د پاسه پیرشته دا سکه لکه دا خو تاغله وجود ثابت کو هغه د پاسه د څنګه ارشته لیدل دي ته دغه د ناس په بورډ باندې نخې جوړه د امام رازی خط تفصیل کړی دی موږ له وخت اجازه نه راکې ان شاء الله په دې عرش مخلوق ته یا دوساته الله دې ته محتاج نه دی دا سیس به فنا کیږي الله نه فنا کیږي دا ټول تفصیل امام رازی دلته کړی دی د باندې بزان نظر تاسو ته ورځ مقاله خپل تحقیق ټول ویم ابو کتابونو کې شته دي دا کتابونه وګوره دای کې په دې وضاحت شته مالکم من دونه من ولی ولا شفیع نشته د استاو د پارا سیوا دا غنا سوګولی سوګم دادی ولا شفیع ان سو سفارش کوون کی نشته استاو د پارا من دونه سیوا دا غنا امام ابن جریر دی کی مالکم ایها الناس دونه ولی نشته استاو د پاره ی خلکو دا غنه لاوا سوک دوستو چې تاسو کار هغه ته سړی حواله کی تاسو کاونه ټول د الله په ذمہ دي ارسو او تاسو سره امدادو کی د الله په خلاف کې
دا څوک ولی ستا نشته دی چې الله پاک تعالی تکلیف در کولو غواړي تا ترې نه خلاص کړي نه ولا شفیعا څوک سفارش کوونکی هم نشته دی چې الله په خوا کې الله ته ستا شفاعت وکړي سفارش وکړي چې کله الله ستا تباه کولو ستا هلاکت او تعالی سزا در کولو غواړي نشته دی که تاسو ولی او شفیع جوړوئ نه د الله نه جوړ کړئ د هغه نه شفیع او ولی جوړ کړه د هغې اطاعت وکړه د هغه خبرې ومنه هغه ته رامدد شي ووایه امام طبري دا تفسیر کوي هغه نه جوړ کړه من ولی ان سمرقندي وي څوک نږدې سړی نشته دی قریب نشته دی چې تاسو له په آخرت کې پیدا درکړي عذاب نه دی خلاص کړي نږدې سړی نشته قریب نشته رشته دار شفیع هم نشته دی ملائک هم نشته دی داسې چې تاسو دپاره په دوره بدماشۍ باندې سفارش وکړي دا څوک نشته دی افلا تتذکرون تاسو نصیحت وای نه اخلئ تاسو عبرت وای نه اخلئ فکر وای نه کوئ یا خلکو چې تاسو ته پته ولګي چې د الله نه علاوه ولی او شفیع او کارساز نشته دی یوازې د هغه توحید ولې نه منئ نصیحت وای نه اخلئ یوازې د هغه عبادت وای نه کوئ د انداد او الهه نور ولې نه پرېږدئ توبري وي نصیحت ولې نه اخلئ سمرقندي وي د هغه توحید وای نه منئ ابن جوزی وی نصیحت وای نه اخلئ چې ایمان وروړئ قرطبي وی نصیحت وای نه اخلئ دغه په قدرت کې هغه د قدرت کې سوچ او فکر وای نه کوي هغه وای نه یادوي دغه مخلوق کې سوچ وای نه کوي بیزاوی وی د الله په وعظونو نصیحتونو کې تاسو وای نصیحت دغه نه اخلئ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون یدبر الامر آغا اللہ انتظام کئی دا ہر کار آغا چلی من السماء الى الارض رالی گئے امدا اسمان نظم کتاب ثم یعرج الیہ بیا ورخیج آغا تافی یمن پا یودا سرس کے کانا مقدارو چی دان دا دا غیر رز الف سنت زرکلنا مما تعدون دا آغنا چی تاسو یشمیرے کلوی اللہ چی مخ کی ہوئی عراف کی دا خبرم دے شو علا لو الخلق والامر د دې خبره بیان شو امر خبرو شو والعزم عظمت خبره مو شو تتبين بهما فان من يملك ممالك كثيرين عظماء تكون له عزم چې دا دوم لوی ملکونه څوک سنبالي ټولو نه خبره لوی عظیم شان به عظیم ذات وي ثم اذا كان امر نافذا فيهم يزداد في عن الخلق بیا چې پدې کې داغه د ټولو مخلوقات کې داغه تنظیم چلیږي نه خلکو بسترګو کې داغه حیثیت نورم سي وشي دی ربط لیکي سړی پوګدوګ د باندې راتاوي کې ولګا نه مونږ وایو آسان خبره ده د مشرکانو د یو خاص گروه دلته کې رد کوي تردید کوي تدبر والی کوي هغه به وی چې د ازمکه اسمان چونکې د الله په کائناتو کې یو ډېر لري علاقه ده ډېر لري علاقه ده کنه دلته کې چونکې دا فوج نه رارسي ډېر لري دا رسدم نه رارسي بیلی میلیم دلته نه راغلی دا وګوره دا ډېر لري علاقه ده وي دور دراز کنه بعد خلکو نه په دې وجه الله خپل بادشاہي سره په اسمانونو پورې محدود ساتلی ده نظم کې تنظیم دی نور خلکو زسمار دی نوابان د اوتی په ور چولی دي کنه وي په دې الله کا غیر باندې انګريز وی چې مونږ لړو والم پکې وخاړو نظم کې تنظیم وګوره سیبان ته سپارلې دي نه دغه گروه سره خطاب کی دلته کې چې دا سپاو ته بوته سره ارزه د الله نظام چلیږي دا خو نه چې لکه د غزنوي په دې ځای حملو کې نظر په قندهار کې یا په غزني کې چا بغاوت کړو بیا به غزني ته منډه کنه بیا په سر سرو ختم به کنه بیا براغ دلته چرابغ بیا بلته بغاوت نه بیا بالته منډه هغه دا څنګه دی ټول هر څه هغه د کنټرول کړی دي د دې ته جوابونه وخت په وخت قرآن نور زینو کې کړی دي چې زمکه کې وزان د الله د پاسمان کې ځان الله دې دا سب یک لا خبره کوي مړه افس السماء اله و فی الارض هغه دا څه بوړ دي آسان ربط بل دا دلیل عقلی التم و دلیل عقلی دلتم دے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیه یدبر الامر اگر انتظام کی د هر کار من السماء الى الارض کی د اسمان نه د بر نظم کی طرف ته خد طرف ته بیا ورخیج الله تا دغه غت ورخیجی امام تو بری سمانا الله غزا ته چې تدبیر کی د کارونو تدبر الامر من امر خلقی د مخلوقات معاملات هغه شری د اسمان نظم کې تیرا لیږي اسانه معنی کړه نه د بیغمه کړه دي سمرقندی یدبر الامر معنی د یقضي القضاء الله فیصله کوي کارونه د نظام هغه چلی ابن عباس نقل کی قرطبی ډېر تفسیر کی ينزل القضاء والقدر الله فیصله او تقدیرونه غرا کوزیز مکه ترا لیږي وحی را لیږي په جبرئیل په ذریعہ باندې
مرہ بن آغا نقل کی عبدالرحمن بن ثابت نا مخ کے تفسیر مخ کے سند نشتر غوی د دنیا نظام آغا چلی ہے کار سپارل دیتا پدی باندے چلی دیتا کارونا اللہ سپاری جبریل میکائیل ملک الموت و اسرافیل جبریل سے کم دیفا موکلن بالریاح والجنود ہواگان و لخکرو بانے مقرر دے میکائیل موکلم حوالے دیتا اللہ باران دیتا حوالے کردی تم پتہ نہیں دا باران دا ورولو چا اللہ تو بھی وروا نبی اووری پلان کی سے وروا خبر نہیں دا ڈر نمخ کے ملک الموت نو خبر ہے موکلن بقبض الارواح اسرافیل چې کم دین ینزل بالامر علیہم اغیلا حکم روڑی اغیلا حکم روڑی دے انٹرنیٹ خو فیدیم ډیر دی نقصانم ډیر دی او سیب پای کله کله خبرې کی وحی صرف جبریل امین راوړي صرف یې راوړي دا علم کمی دی الله دې ته هدایت کی اضافه د علم کیو کی اسرافیل موږ د استاد نور دی شپږ میاشتې دم وحی راوړي دم انور فرختهم اگر راوړي د جبریل به پیژاندې حدیث ته تفصیلی وګورئ نه پته وته ولګي وقد قیل ان العرش موضع التدبیر امام قرطبی دا سیم ویلی شي چې عرش موضع تدبیر دی موضع د تدبیر دی کنه ثم استوى العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري اجل مسمى دا پیږي چې کم داش نه علاوه دی هغه موضوع او تفصیل دی کم چې راشته او د موضوع او تدبیر دی وقت قیل سره لیکل کمزور خبره ده کنه او کم چې د اسماءون نخکت نه موضوع او تصریف ته پاره کې الله نظام هغه سونه غ نافذ کیږي چلیږي نه دی چې د رجسٹر پرتی دا کار او تاسو پارختنه کی من السماء الى الارض دبر نخ کده طرف ته اسمان نخ ازمه کې طرف ته دبر نخ کته ده کم چې دا ډیر صحیح معنی راځي لکه څنګه ولې الله اسمان کې چې من السماء الى الارض سمانه کې اسمان نظم کې ده او order دبر نه لګي درش نم پورته دی کنه دبر نخ کته طرف ته ازمه کې کته ده او پته لګي چې زمکه نه علاوه نور زمکه هم دي نور سیاریم دي نو خکته وای بس په ټولو باندې نظام راځي کنه غبل څوک چلی د کائناتو کې چې سدي په ټولو چلیږي امام سمرقندی یا بعض الملائکه من السماء الى الارض الله پرختی لګي د بر نخ کده طرف ته اسمان نظم کې طرف ته پرختی ولګي هغه ته ادا کارو کې امام بیزاوی یدبر امر دنیا معاملہ چلی پس سماوی اسباب باندې پاسمانی اسباب خو لکه ملائکه اگر اثار داغي پزما کې باندې نازل شيخه بیزاوی وی ثم يعرج الیه بیا ورخیج غتم یسعد الیه سورخیجی امام قرطبی یحیی ابن سلام وی جبریل بیا جبریل خیج اسمان ته د چې وحی روړ بیا برخیجی نقاش وی داغه ملک دی چې الله تک حکم ورکړي چې د بار نخ کته لاړ شنه هغه بیا ورخیږي برام هغه برخیږي سوګ انها اخبار اهل الارض د زمکه والو حالات چې برخیږي ملائکی وړي ابن شجر دا ویم امام رازی معناه الله علم معنی دا الله تسلم دی ان امره ينزل من السماء على عباده چې دا حکم د بینا بندگان تراشین بیا خیج د خلکو نیک اعمال هغه تبرام دغه امر مطابق چې کم اعمال وی کنه نه برخیج عمل چې نه اثر الامر دا امر اثر دی الکه منذ کې د بر نه حکم راشي د ماده بندگان ته وای نبی چې منذ نه کې حکم راغی خلکو منذ نه وکړو بیا خبر خیج خدای کې یو اعتراض را دی به دا وی دغه جواب کې چې دا کار د خلکو نه کوي الله ته د علم وکنو دی چې رپورټ وسی نه الله تعالی پته لګي چې رپورټینګ وشي هغه وینا فی علمه موجود دا په علم کې د مخ کې نه موجود دی او الله دې زماستا غونته خونه چې اخبارون ته بناسي چې ورګه بی بی سی سوی دته تو وګوره بی بی سی غدرو بوینو نه دا هغه علم کې د مخ کې نه هغه ثابت دي ښا تدبر قرآن هم دغه وی تمام امور صادر بھی اسی کی طرف سے ہوتے ہیں اور پر رجوع بھی اسی کی طرف ہوتے ہیں واپس عمل تزیم فی یوم کان مقداره الف سنه روز کې په هغه روز کې چې د اندازه د هغې زر کاله مما تعدون د هغې نه چې دی یې شمېري هغه یو روز اسان د مخکې نه روان کا دا امر چې د بره نه راکوز شي د لاندې نه بیا بره خیږي که نه د هغې ستا د شمېر مطابق
الف سنه زر کال دي دا هغه دغه یو ورځ وی ګوره هغه لمحه نه ده یوم په معنا لمحه کا تفسیر کې نه نوزما معنا ده نه کته خېږي کنه نه صاحب زر کال کې تل تورسه ګوره هغه دومره پته ځای سره چې دغه ګوره دغه د پر ورځ د لمحه ده ګوره یوم کله لمحه تم وي سورۃ الانفال کې د لمحه په معنا راغلی دی ومن یولهم یوم اذن دبره چا چې د جنگ په دې سات کې خپل شاکړه یوم لمحه ته وي دا آسان تفسیر دی او تفصیل په دې کې دا دی امام ابن جریر دیگی چې دې کې د مفسرینو اختلاف سے یوم معنا دا ان الامر ينزل من السماء الى الارض حکم د بر نراشخ کتا بیا ورخیجی من الارض الى السماء في يوم واحد په ورځ کې وقدر ذلك الف سنه مما تعدون من ایام دنیا دغه ورځ مقدار کتا تو شمیره دنیوي ورځو نظر کاله برازیم زکه د ازمکه نه اسمان په اسمان په منځ کې فاصله 500 کال ده د هر اسمان په منځ کې د هان فاصله 500 کال ده فذلک الف سنه د زر کال شو هغه جمع کی نور وی چې نه بل ما نه ذالک ما نه دا یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم من الايام السته حکم هو راګوشي خو بیا ورخیږي نه دغه شپه ګورځو نه ورخیږي هغه شپه ګورځو په مقدار باندې ورخیږي هغه چې الله په دې کې د ځمکه اسمان پیدا کړی شپګو نه کانه مقدار ذالک اليوم الفسنا نه دغه ورځ مقدار کمو کې ځمکه اسمان پیدا کړی دي وی دغه یو مقدار چې کم دی غزر کاله دی استاسو د دنیا زر کاله دا یو قول دویم شبکه اخر کې دې فیصله کوي خو ته د مختلف تفاسیر وره ته بیا دې کې صحیح مو پیژنې کمزور هم پرې نور وی چې مال دادا یدبر الامر من السماء الى الارض بالملائکه ملائکه بدره یا باندې دا بیان کتا امر را لیږي بیا غته ورخیږي دغه ملائکه ورخیږي فی یوم کان مقداره الف سنه فی ایام الدنیا هغه اولنی تفسیر پشانته ده په دې کې د ازمکو اسمانونو غ 500 کال نشته ورخیږي دا د زر کالو په اندازه باندې د دنیا د زر ورځې د دنیا زر کاله نور یدبر الامر من السماء الى الارض في يوم كان مقداره ذلك تدبير الفسنا هغه د زر کالو تدبیر وی را گذروي تاسو د زمکه چې کم زر کال دي کنه بیا هغه د هغه تدبیر ورخیږي چې دا داسې وشو پلان کې دی باندې مړ شو ریکارډ وسا هغه تفصیل بیا خېږي نسوک مقدار العروج الف سنه هغه مقدار د خطو شه د نغزر کال دی مقدار د بره خطو پوه شوې دا دومره اقوالو کې که نه دې کې ما روایت پریښي دي چې دا قول د چا دا د چا دا د چا دا د چا دی که نه امام ابن جریر وی ته ما په دې باندې صحیح قول دا دی ما نه یدبر الامر من السماء الى الارض اکا ولا نه دی ښه هغه 500 کالو والا په منځ کې چې دوی څومره فاصله ده دا هغه چې څومره سپیډ سره خېږي که نه یو ورځ کې سپیډ کې خېږي یو لمحه کې خېږي نه که ته خېږي په دغه کې کښېنه که نه پراکټ کې کېنه نه دغه زر کاله پکار دی وروره ستا به زر کالې لګي په دې کې الف سنه سمرقندیم لیکي فی یوم واحد من ایام الدنیا کان مقدار ذلک اليوم الف سنه مما تعدون انتم نو ابن قتیبه وی چې فیصله خو اسمانونو کې شوي بره پورته شوي که نه ملائکه ښکته راکوزي ځمکه باندې نفاذ کړي فتوقعه الملائکه علیهم السلام فی الارض هغې دا په ځمکه نافظ کړي نو دا د انسان هغه تګ مراد دی ابن جوزی لیکي انساني تګ انسان آدمی چې به ورخیږي که نه دی به زر کالو کې خیږي یو قول پکې هغه دا لیکلی دی بس دغه آسان خبرې دي او امر نه به دی که څه مراد دی وي فیصله مراد ده یا امر د دنیا مراد دی یا وحی مراد ده وحی درې اقوال دي پکې وحی مراد ده سودي وي مقاتل وي چې قضا مراد ده فیصله درېم دا امر د دنیا مراد دنیا کې یو کار کېږي امر وي هغه ته خېږي که نه راکوشي بیا خېږي یعرجو ورخېږي نو واپس کېږي هغه ته دغه امر دغه تدبیر وروسته دی نه چې هغه په دنیا کې شي وي قرطبي دنیا کې هغه کار وشي نه هغه له ریپورټنګ ورشي عملنامه کې درج کېږي نه هغه صحیفه برځي څوک وایي چې وهو یوم القیامه ورځ د قیامت د دې نه مراد ده دا قرطبي لیکي ورځ د قیامت یې مراد ده دا وروسته راغلي سأل سائل بعذاب واقع ویل تخکاره راغلي دي
هلته راغلي نو ټیک ته د هغې ځان له تعلق دی د هغې آیت او د دې ځان نه دی. قرطبي هم دی که دغه تفسیر کړی دی. د دې نه وي هغه غرض د دنیا نه ده مراد. امام قرطبي لیکي تاسو یې چشمې رایګئ مما تعودون ای مما تحسبون من ایام الدنیا وهذا اليوم عبارة عن زمان. دا ورځ نه مراد زمانه ده یتقدر ب1000 سنه چې د هغې مقدار 1000 کاله دی د دې دنیا. وليس بيوم هغه ورځ نه ده مراد یستوعب نهارا بین لیلتین د دوه شپو منځ کې چې کومه روز وي هغه نه ده مراد چې هغه پوره راګیره کړي. ځکه د الله په نزد دغه شپه هغه خبره نشته دی، دغه ورځ او دغه شپه خبره نشته. نه کله کله عرب یو زمانې ته هم ورځ وي، زمانې ته هم ورځ وي ښه. وقد تعبر عن مدة العصر باليوم. دا آیت وی ډېر ګران دی، امام قرطبي لیکلي دي. فمشکل مع هذه الآية وقد سأل عبد الله بن فیروز الدیلمی عبد الله بن عباس عن هذه الآية. ابن عباس نے تپوس کړو فیروز عبد الله بن فیروز الدیلمی فی یوم کان مقدار 50,000 سنه د دې او رستو 50,000 سنه هغه سأل سالم بعذاب واقع دلته خو 1000 سنه دی کنه، الته 50,000 کال دي. هغه دا څنګه دلته کې زر کال دي، الته 50,000 دي. فقال نغوت ایام سماها سبحانه. دا داسې ورځ دی چې بس الله د هغې نوم اخیستی دی. هو ما ادري ما هي، ما ته پته نشته چې څه ته مراد دي. زه دا نه غواړم چې زه هغې څیز کې خبره وکړم چې کوم ما ته علم نشته دی. بیا سعید ابن مسیب نه تپوس وکړه، هغه ویل لا ادري، ما ته پته نشته دی. هغه د ابن عباس خبره وکړه. نه ابن سیب ورته وی، ابن المسیب ورته وی چې هذا ابن عباس اتقى ان يقول فيها وهو اعلم مني. دا ابن عباس قول ته نه اوري، هغه ځان بچ کړی چې دی نه په دې کې دا نه خبره وکړي، د ما نه لوی علم دی هغه. بیا علماو په دې کې خبرې کړي دي. فی ذلک فقیل ان آیت سأل سائل، هغه سأل سائل نه مراد الی یوم القیامه دی، بخلاف هذه الآیه دی آیت په خلاف کې هلته قیامت مراد دی. ما ته ویل د سیاق بدل دی او دا آیت چې دی دا جدا دی، دا خو جدا خبره، دا خو د تقدیر خبره ده، د اوامر او د نفاذ د هغې خبره ده. اما تاسو ته وی چې یوم کله کله وخت وي، دلته نحاس دا وي. اليوم فی اللغة بمعنى الوقت، یوم وقت ته وي وقت. فالمعنى تعرج الملائکة والروح الیه فی وقت کان مقداره 1000 سنه. قرطبي دا معنی کړی ښه، ځان نه تفسیر نه کوو. خیږي هغه ته ملایکو روح په داسې وخت کې چې د هغې مقدار 1000 کاله دی، او کله کله وي په داسې وخت کې خیږي چې د هغې مقدار 50,000 سنه 50,000 کاله دی. دواړو کې تطابق راغی که نه. کله په دې کې اندازه کې خیږي 1000 سنه، او کله سال سایلونو چې کوم دی کله 50,000 کاله کې خیږي. د دې دنیا حساب دغه دا جواب نحاس کړی. نحاس خپل تفسیر شته دی هلته کې، ابو سره موجود دی خو ما سره نشته. قرطبي دا دغه نقل کړی دی، دواړو کې تطبیق دغه دی. نور ډېر تفصیل دی پرېږدو یې، ښه تفصیل دی پکې، بس دغه اسانې اسانې خبرې مې وکړې. خیجه هغه ته ثم یعرج الیه، یدبر الامر غیر انتظام کې ویدار کار من السماء الی الارض، رالیږي د اسمان نه ځمکې ته. ثم یعرج الیه، بیا ورخیجه هغه ته فی یوم په یو داسې ورځ کې کان مقداره چې د اندازه د هغې ورځې 1000 سنه 1000 کلونه. مما تعدون، د هغې نه چې تاسو یې شمېرې، ستا د شمېر 1000 کاله دي، هغه د هغې دپاره یو وخت دی. ذلک عالم الغیب والشهادت العزیز الرحیم، والشهادت العزیز الرحیم. ذلک دغه ذات عالم الغیب والشهاده، پوهېدونکی دی پار پټو ښکاره، العزیز الرحیم زورور او رحم کوونکی دی. دلیل عقلی تایید د مخکې کوي ښه، دلیل عقلی دلته هم پیش کړي، د مخکې تایید دی. الله خپل کلی علم ته اشاره کوي. ذالک یعنی هذا الذي يفعل، هغه دغه کارونه هغه ذات دی
هغه ذات کی چې عالم الغیب دی. دا مخکې چې ذکر شو تدبیر د امر کول دا داسې کول دا عالم الغیب هو عالم الغیب تو بری وي هغه عالم الغیب دی هغه څیزونه چې د خلکو نه پټ دي الله د هغې نه خبر دی. بریلیان وي د الله نه خو څه پټ نه دي څه دې پټ نه دي هغه څنګه عالم الغیب دی هلکه هغه څه چې ستا نه پټ دي بدعتي ستاسو نه خو څه بچ نه شو که نه. عالم ما یغیب عن ابصارکم ایها الناس تو بری وي خبردار دی خبر دی عالم دی د هغه څه نه چې ستاسو د سترګو نه نظرونه نه پټ دي. تاسو نه وینئ د خلکو په زړونو کې چې څه پټ دي نفوسو کې څه پټ دي او هغه سبا چې به څه کېږي تاسو ته علم نشته دی هغه ته هغه پټ ښکاري دي هته ښکاري دي. سمرقندي وي هغه ذات چې دا کارونه کوي نو هغه عالم الغیب دی. اشارة ما لم يكن بعد عالم الغیب دې ته وي امام رازي وي ما لم يكن بعد ما لم يكن بعد و شهادت او د ښکارنم خبر دی هغه چې ستاسو سترګې یې ویني معاینه یې کي هغه چې موجود وي نو الله د هغې نه خبر دی. څه چې ته وینې که نه عالم بما کان و بما یکون هغه چې څه شوي دی کېدو وایي یا کېږي. عالم په پټو ښکاره عالم په امر د آخر په امر د دنیا دی نه خبر دی. خلکو ته حاضر دی او غایب دی قرطبي وي الله د هغې نه خبر دی. ذلک په معنا د انا دی زه انا عالم الغیب والشهادت قرطبي وي دا معنا هم دی په دې کې دغه کارونه چې کې دغه زه یم که نه وي زه عالم الغیب یم او زه عالم الشهادت یم دې کې یره ده وایي ګورې ستا د پټو ښکار نه هر څه نه زه خبر یم ځان سم که ګورې. العزیز الله زورور دی ګوره انتقام چې علي نه ګوره ډېر سخت انتقام علی بیا د کافر نه دا شرک چې کوي که نه الله هغه بیا سخته سزا ورکوي. دغه د سودانو تکذیب کوي نه هغې سره ګورې عزیز دی زورور دی. سمرقندي وي حکومت دغه زورور دی ملک دغه زورور دی رحیم او مهربانه دی. څوک چې دوبوخ کې د ګمراهۍ نه ایمان ته راشي رسول ومني اطاعت کوي نه الله بیا په هغه باندې ډېر مهربانه دی. ان يعذب بعد التوبه ان يعذب بعد مهربان دی. سمرقندي په خپل مخلوق باندې ډېره مهرباني کوي. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين الذي الله دا ذات دی احسن چې مضبوط کړی دی یا ښایسته جوړ کړی دی کل شی هر هغه څیز خلقه چې هغه پیدا کړی دی وبدا خلق الانسان او شروع کړی دی پیدایش د انسان من طين د خټې نه. اذان په څه ټایم دی په شپږ نیمې دی زه بس یو آیت به ووایو ما نه آیتونه تیار کړي. امام رازي لیکي هغه وی ربط دا دی لما بینا الدلیل الدال علی الوحدانیه من الافاق مخی افاقی دلائل بیان شو دلیل انفسی بیانی آسان ربط دغه دی. بس انذار قیامت دپاره د الله د صفاتو نه تمهید تړي دریو 7 8 9 درې آیتونو کې وروسته به دی بس انذار قیامت دی. یو انذار د توحید هغه تاسو وګورئ د انذار یو قسم نو صفاتو تزید دی دپاره چې انذار قیامت ته ور وړو دی پسې ښه دویم انذار به وروستو راځي. قرآن مقصد څه دی توحید او قیامت انذارات ورکول دي ویښول دي خبرول دي خلک د دې نه دلیل عقلی انفسی عنوان به هم دغه الذي احسن كل شيء خلقه الله غذا ته چار هر څیز له ښایسته شکل ورکړی دی مضبوط پیدایش ورکړی دی غلا ښایسته احسن كل شيء خلقه فتح د لام سره ویل شوی دی او خلقه هم ویل شوی دی غړندي سره چا دغه سم ویل خو تواتر سره چې کوم قرات نقل لمون به دغه مطابق تفسیر کو مضبوط کړی دی هر یو چیز معناه احکم واتقنا مضبوط ته مزیدار دی اتقان کړی دی. اتقان معنی څوک دا وي التحسین ښایسته دی هغه جمال او حسن دی پکې ښایسته دی مزیدار دی. عطا کل شیء خلقه ثم هدى هغه معنی باندې دی. ابن جوزی وی 15 اقوال پکې هغه نقل کړي ماوردی نه هغه وی جعلو حسنا ښایسته کړی دی. احکم کل شیء رؤیا ار یو شیز پکتو کې مزیدار دی چې ګوره خوند بدر کی سو کوي احسنو ار یو شی الله کله پیدا کړی د چانه چل نه زده کړي ورګه یو شیز هغه پاکستان ته کاپی وبس روزي کاپی وکړه هغه چانه کاپی نه دیسته روزانه په زرګونو خلک پیدا کیږي شکل بدل سترګې بدل روزانه اکه یو انسان دی بس بدل ماډل به راځي د هر چا فنګر پرنټس بدل دي په کروڑونو انسانان دي
دا کومه کارخانه ده خدای تاریان یم الله پاک دې بس نو څومره پکې سوچ کې حیرانېږي به الله الله دې وي. بله معنا پکې فر ادا کړې ده چې هغه خپل مخلوق ته الهام کړی دی هغه څه چې د دې ورته حاجت وي. ګوره الله څنګه په دې پوه شو د حاجت نه څنګه خبر شو بس الله دې ته پته ده که نه نه ته به یې که الله دې په هر څه باندې ګوره پوه کړي هغه ته الهام کې ذهن کې وایي چې ښه دا کار به وکړو لکه دا ساړه مې کېږي کمبل راکاږه دا ګوره کمبل هم نه جوړ کړی دی ساړه به جوړېږي دا مالي جو تارونه دغه که داسې استې جوړ کړه. امام راضي وي یعنی احسن کل شی مما ذکره دا مخکې چې څه ذکر شو دا ټول هغه په ښایسته طریقه سره جوړ کړي دي. مخکې وبدأ خلق الانسان من طین شروع کړی دی پیدایش د انسان من طین د خټې نه. اول انسان مراد دی یعنې د ځمکې د مخ نه آدم علیه السلام پیدا کړی. آدم د ادیم الارض نوي پیدا دی د ځمکې د مخ نه. آدم مراد دی څوک چې آدمي اصل د منی نه دی انسان ولې منی اصل کې د غذا نه پیدا ده غذا یا به ته غوښه خورې یا به بوټي خورې نو هغه ټول د ځمکې پیدا وخت دی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین بیا چلول دی نسل د دې آدم علیه السلام من سلالة دراخ کلی شونه من ماء مهین چې هغه اوبه دي سپکې. آسان تفسیر دی بس زو پسې دلیل عقلی انفوسی بیا چلول دی جو کړی دی خبره د آدم علیه السلام ده د دې آدم نه د نسل بیا پیدا کړی دی قابیل او حابیل دی او شیستی هغه د نه پیدا کړی دي اولاد ده من سلاله دا غي بونا چې غوزي د دینه د دنا سلاله من الماء الذي ان صلى فخرج منه اغه بوچ اوزي د دنا بيګي د دنا سسيګي د دنا نره وبدي من ماء مهين هغه وبوس پکونا باریک وبدي نره د سپین نطفه ضعیفه د رقیقه ده کمزور ده نره ده سپکه ده نفعال په ودن چې کم ټکی راځي کنه صرفو کې اهل لغت فهو ما فضل من شيء اضافي سیز دی نشاره او نخاله نلی خو پیژنې کنه یو مرغه د خوما جو دی خوما هغه صرف نلی خوري نلی بادشاہ په سره مرغه نه کې نسته اکثر د جنو کو نم هماینو بیل موسره نه هما سي یا غدوه کسا هي هما هن هو هما هما هم مرغه د خمام لیکلی شي او هما چرګه هي سرم لیکلی شي دواړو سره لیکلی شي خما نو خاله راغ نه ماته دغه د عبدالرحمن بابا خپل شعرونه ګډر ستایي کنه چې خما خو دغه شیزونه خوري ته غوخه خوري هغه دغه د ځان له الله پاک پوهه ورکړو. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون. ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه بیا برابر کو ونفخ فيه پوکیو کو پاغه کې من روحه د خپل طرف د روح وجعل لكم السمع پیدا کړی تاسو له غوګونه او الابصار او سترګې والافئده او زړونه قليلا ما تشكرون ډیر لږه شکریا کوي تاسو ډیر ناشکر انسان د انسان د پیدایش تتمه ګوره د کم نه روان کو کم زیته ورسو دلیل عقلی انفوسی پیش کی ځان ته وګوره د خور نه لکه روان شو نکړي د خور نه او ته د وبونه نشه جوړ شي باډي د وخته نه بیا د سره سو کې یو هوا غونډه درکې دنه پری ریح روح او غوګونه او دغه سافټویر د تو شکار شروع کې موبایل سافټویر وګي. ثم سواه امام تو بری بیا دغه انسان هغه برابر کو ګوره د خټ نه او د خور نه چې برابر کو جوړ کو نه بیا هغه پاندامونو برابر کو. قرطبی وی چې آدم ته اشاره ده رجع الى آدم ای سوا خلقه دغه پیدایش برابر کړی دی بیزاوی چې قومه نیغ کړی دی برابر کړی دی قوام دې کړی به تصویر اعدائه علی ما ينبغي هغه صورت د اعضاء برابر کړی دی څنګه چې پکارو لاسونه ول څنګه پکارو نه الله پاک هغه شانت ده بالکل تصویر او هغه ډانچا او قد او قامت هغه برابر کړی دی بالکل پسانچا کې کته وی دی جوړ شوی دی. نو حضرت شیخ لیکي چې سواه نه مراد دا دی چې د اعضاء پوره کېدل هغه تمام انقلابات ته اشاره ده. اعضاء پوره کېدل نکونه د غوګونه کرشي اړو کې دغه کلمې د نازړو د اینا جګرو سود المؤمنون دی الله سم سمات کې اشاره وته شوی ونفخ فيه من روحه به پوکل دی په دې د په کالبوت کې د پاغه جوسه کې من روحه هغه روح چې دغه طرف ده
ما ته ویلو چې دا ونه چې خپل روح پکې پوکړي هغه روح چې دا غیر طرف نه دی څه مطلب باډي ول د خور نه پیدا کړه بیا رسو د منې نه پیدا کړه نو روح یې نه پیدا کړ نسبت ول خپل ځان ته کړی دی ولې د روح ظاهري ماده نشته دی ځکه هغه تاسو کې روح د سنه جوړ دی وی روح د سنه جوړ دی قل الروح من امر ربي په خبره پوهیږئ دا پوینټ ښه دی کې هم پوکلې دی بیا پدې کې روح چې دا غره طرفه دی ګوره مونږ پې پوه نه یو چې د اوسپنې نه دی د سټیلو نه دی د پیتلو نه دی د خاورې نه دی د کیمیکل نه دی د جړی بوټ د څه نه جوړ دی یې لکه قل الروح من امر ربي دا دی کې اهم نقطه ده ګوره ښه ونفخ فيه من روحه بیا پوکې دی په هغه کې روح چې د هغه طرفه دی چې روح پکې پوکو طبري فصار حیا ناطقا نه بیا دی ژوندی شو خبرې کوونکی شو چې روح پکې خبرې به وکړي زه خو دا اریان یم چې دا روح د سړی نه وځي د څنګه ژوندي جنازه تاسو به ژوندي جنازه کوئ په ژوندي جنازه کوي چې مړ شي دا جنازه خلک په ژوندو کې په مړو کې دی ویا ژوندی دی ګوره اوري ویني دا څه کډې وړو باندې سره مونږ خو د هغې نه انکار نه کوو چې نه اوري خو منسوسي خبرې اوري دغه ستا اړوان دی که نه ته به جنازه ولیکې را مړ دی جنایز د چا دپاره دي جنازه په مړ کې په ژوندي کېږي نه کېږي مړ دی د دې دنیا په حساب کتاب باندې که اوري منسوسي اوري هغې نه انکار مه کوه خو هغه څه نه اوري چې کوم ته وایې چې را مدد شو اوري دا روح یې په دې کې ور واچو امام قرطبي وی ګوره هغه الله په دې کې روح واچو د خپل طرف نه دا اضافت تشریفي دی ونفخه ځکه ویل لأن الروح فی جنس الریح روح د ریح د جنس نه دی ان الروح فی جنس الریح په جنس د ریح کې دی روح ورپوهېږو چې نه پوهېږو مونږ په دې باندې ښه امام راضي ګوره نصارا وایي چې عیسی روح الله دی که نه د هغه زوی دی نو دې خو بیا پوه نه دي چې دا خو هر سړی د هغه روح الله شو ونفخ فیه من روحه امام راضي دا ویلي ښه امام راضي وی جواب دا دی تفسیر دا دی ونفخ فیه من روحه ایا روح التي هي ملکه روح په دې کې واچو هغه چې د هغه الله ملک دی ملک د هغه ملک دی دا د هغه دی دا روح د هغه طرف نه د هغه دی نه دی ویل چې الله پکې د خپل طرف نه جسم ورکو نه د خپل طرف نه روح ورکو ولم یقل اعطاه من جسمي خپل جسم ولا ورکو نه دی ویلې لأن الشرف بالروح فاضاف الروح دون الجسم لا ما يترتب على نفي الروح من السمع والبصر والعلم روح سره دا پیدا شو چې د غوګونو سترګو پویا علم پدې کې راغی ښه روح سره دا دغه سيزونو کار شروع کوم نه ځان ته نسبت د روح ولې کړي د پیدایش ظاهري سماده نشته ده ښه ظاهري علین الله خبر ده یسالونک عن الروح قل الروح من امر ما رب د کارون نه وکړ دی الله کړ دی مونږ په نه پویو فلسفه په دې ډېر زیات بحث کوي ښه مازغه به دی و چور دی خو اخر کې په دې ودرېږي چې زه پوه نه شم قل الروح من امر ربي لبراده ښه ټول فلسفه غوره هغه بلیک بکس 72 جلد کتاب دی کې څومره په فلسفي کې هغه د په یو جمله کې راغون کړي یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربي وجعل لكم السمع والابصار والافئده درکړی تاسو لا انعام کړی په تاسو باندې خلکو تاسو رب چې درکړی تاسو لا غوګونه پاغه باندې اوریدل کوي سترګې درکړی نظر درکړی پاغه باندې اشخاص ویني دنیا پی ویني والافئده زړه درکړی چې پای باندې عقل سوچ کوي د خیر او فکر د خیر او شر دې د پاج شکر ادا کوي الله په دې باندې الله خدای شکر نه ادا کوي ډېر ناشکر ډېر لږه شکریا ادا کوي تاسو هغه شکریا څه شکریا نه دا کم چې ادا کوي تاسو ناشکر کوي تاسو ها یا ډېر لږه دې په تاسو کې هغه شکریا ادا کوي اکثر کافر دي دا غلط استعمالي شیطان په خدمت کې استعمالي ګوره الف لام میم تنزيل الكتاب نازل دل دې کتاب لا ریب فی شک نشته په دې کې من رب العالمین د طرف رب المخلوق رب د مخلوقاتنا تنزيل الكتاب من رب العالمین لا ریب فیه ام یقولون افتراه ایدی واجدا کتاب دی پیغمبر دان جو کړه دی نه دی جو کړه بل هو الحق بلکې دا کتاب حق دی من رب کا استاد رب د طرفه لتنذر دې را پرانا دل شوی دی چې تو يروي قومنا قوم ما تام چې دراغلی غیته من نذیر نه سو کې روان کون کې من قبل کا استانه مخلال لم يهتدون دې را پاج دی هدایت عمومي
الله الذي یواز الله دا ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمان او ځمکه ما بینهما غثو چې دی پمینځ کې دی فی ستة ایام پاندازا د شپږ ورځو کې ثم استوى بیا برابر شوی د عرش پارش باندې عرش نه پورته مالکم نشته تاسو د پاره من دونی سوا دغه من ولین سوک بچون کې ولا شفیع او نه سفارشی فلا تتذکرون تاسو نصیحت نو نه قبل یدبر الامر غ انتظام کوي د ارکار من السماء الى الارض اور علیږي د اسمان نظم کې تام ثم يعرج الیه بیا ورخی جغتا فی یمن په یودا سرس کې کان مقداره چې دا اندازه دا غرض الف سنه تنظر کلنا مما تعدون دا غنه چې تاسو یې شمیره ذالک د غزاد عالم الغیب و شهاده پویدون کې د پار پټوخ کرا العزیز الرحیم زور اور رحم کون کې الذي اغدا ذات احسن چې مضبوط کړي دی یا خسته جو کړي دی کل شی نه غسیس خلقه او چې پیدا کړي دی الله چې څه پیدا کړي غړ خسته دی که خنزیر دی کار څه دی دا تفسیر مفسرین لیکي وبدا خلق د انسان او شروع کړي دی پیدائش د انسان دیم ډېر خول دی من توینن د خټینا دا وګوره دا پکې غزيات خول دی ښه ثم جعل النسل بیا چلول دی نسل ددو من سلاله دراخ کلی شونا مما مهین چغو بودی سپکیم ثم سواه بیا برابر کده او اندامونه ولټ کړو ونفخ فيه پوکیو گو باغ کې من روح د خپل طرفه د روح وجعل لكم السماء پیدا کړی تاسو لغوګونه ول ابصار او سترګې ول افئده او زړونه چې دین صحیح کار والے قلیلا ما تشکرون ډېر لږه شکریا کوي تاسو اکثر ناشکر دي او ناشکرې مثال په ذکر کوي ښا